مالك رضي الله تعالى عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال حذيفة قال أصحابه هنيئا مريئا فما لنا فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله من قتل ثم رجعت فذكرت له فقال أما إنا فتحنا لك فعن نفس وأما هنيئا مريئا فعن إكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. شعبہ نقل کی دا قتادہ و قتادہ دا حضرت انسنا دا دی آیت متعلقین فتحنا لك فتحا مبینا یا دی فتح لکم فتح مراد دا تقدیر بہو لگو کنا چی ما المراد من الفتح المبین نو قال انسو الحدیبیتو دا دینا مراد حدیبیہ دا قال کی ضمیر چاہتا راجے کوما حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تا او یادا چې کدا دا مرفوع وي نو بیا به ضمیر راجع کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قال اصحابه او ورد اصحابه متبادر قرینه نه دی دا چې دا انس خپل قول نه دی دا قول دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او رستو فانزلنا معلومیږي چې دا د انس قول نه دی دا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم قول دی. قال اصحابه اصحاب دا حضور پاک فرمایل هنیئا لک یا رسول الله تعالی دی مبارک وی. اصل کې هن پیجنه هن دیتا وی چې یو خوراک بنده خوري او پاسانه په مریک کې تیریږي خوند تل اورکی او مریئا اغه طعام توي چې کم سړی موړ شي په نو هنیئا او مریئا د طعام صفت لري. هنیئا هغه طعام چې په اسانه په مری تیریږي بنده له خوند ورکوي. مریئا هغه طعام چې بنده پې موړي نو مراد ترنه ښکلی جون شو. فما لنا زمونږ پکې څه شو ځکه فتحنا لکه کې الله تا ته خطاب کوي فتحنا لکه نو ستا لوی منقبت دې معلوم شو انا فتحنا لکه فتحا مبینا او تا الله ډېر خوشحاله کړی ځکه حدیبیه کې خو ظاهر کې شرطونه مخالف وو نو الله ډېر خوشحاله کړ لکه کې تا ته خطاب زب ستاره برکت نه فتح زموږ ده او فتح مبین الله پاک ستا دپاره ډېر لوی عزت درکړ او تا ته په الله پاک بشارت درکړه د فتح مبین. زموږ څه شو یعنې موږ له با سره کې ملاویږي نو فانزل الله لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات. قال شعبة شعبه سوی ویرالم کوفی تا دا قتاده نه دا حدیث فحدثت بهذا كله عن قتاده ما دا ټول د قتاده نه نقل کو چې واپس شم قتاده ته مې ذکر وکړ چې ستا حدیث خو ما کوفی ته ورسو نو فقال اغوی ودا انا فتحنا لك فتحا مبینا دا مې ګوره د انس نه اورېدلی دی او دا هنیئا مریئا جمله د انس په حدیث کې نه وه دا مې بل استاد عکرمه د هغه نه مې اورېدلی دی. خلاصه شوه خبره. نو اوس هغه اعتراض هم ستا دفع شو چې دی خو په تراجمو کې موقوف روایات حتی مقطوع معلق هم راوړي خو سندن خو دی مرفوع روایات راوړي او دا خو موقوف دی عن انس نو ما درته تقدیر پکې ولګو عن انس انا فتحنا لك نو قال کې ضمیر به انس ته نه راجع کو چا ته به راجع کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او قرینه پس شوا اصحابه او قرینه فانزل الله شوا دا اوس ورپسې شه. شي خراب شو حاجی خارج کم دی نو بیا بجلی کما ده ازا دیل یو رکوټی شي پیرا پیدا نه کوله کاغه وټینې غوندې شته بل عزت کنه ورکوټی بسو کې
هم بکی نه څه شی دی اوچې چیرې اوچې چیرې ها دوباره ولاړ شه یو الرجي ګولۍ واچوه ښه جي کوم ځای دی بند شو نو فرمایي چې مجزأ ابن ظاهر اسلمي مجزأ ابن ظاهر اسلمي د پلار نه نقل کوي چې ظاهر اسلمي صحابي دی وکانه ممن شهد الشجره د مناسبت دبا اون ته حضور سره ممن شهد بيعه الشجره تقدير په پکې ولګاو قال هغه سوي وإني لأوقد ما أوربلو تحت القدور دا كاتولان بلحوم الحمر خروب أغوها دا أهلي خرو إذ نادى أوازك منادي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم تاسو منكي دا لحوم دا حمرنا وش دا حديبي ما مقام ندي دا وتا خيبر په مقام ویلو دلته دا مناسبت دا چې دا سړی چې دا د لحوم دا غوخو دا خرو دا حرمت دلیل روڑی دا من شهد شجره دی دغه شو نور دا منع په خیبر کې شوی دا منع په حدیبیه کې نه خلاص شو وعن مجزأ ومؤقد مجزأ نقل کی عن رجل منهم مخکې خو دا پلان نه نقل کو دلته عن رجل منهم بل کس دی هم من اصحاب الشجره دی دا غنم اهبان ابن اوس دی دو کسانی در توخل وکانا اغا کس چه احبان دی اشتکا رکبتو کنده خوگیدا وکانا ازا سجده چه سجده بے گولا گولا جعل تحت رکبته وسادتا و دا کنده لانده بے بالخ کے خودا چا کنده خوگیگی نو خلق و تا بالخ کی دی بلکل جائز دی سنشتا نو مناسبت سشو چه دا مجزا اپلار ظاهرم ابن ظاهر اسلامی دام دا اصحاب الشجرین او دا بل استاد احبانم دا اصحاب الشجرین دی زو سر پسې شه بدقه مناسبت شو چې دا سوید ابن النعمان هم د اصحابو د شجرې نه دی ما ویلو چې اضافت د ادنا ملابست نری اغا اصحاب بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة شبا رسول الله المبارک صلی الله علیه وسلم او داغه مرګرو د ستوان وروړل شو دا نه چې په دې سفر کې پدا خو یو حدیث نقل کوي نو فلاکوه نو هغه په وبو کې لام دکړه لا کيلوکو ستوان وبو کې لام داول وبو کې لام دکړه لو ویخ وړل شبا دقه مناسبت عائز ابن حمر دام د اصحاب د نبی علیہ السلام من اصحاب الشجره دی نو دا غره مسوالو که هل ينقذ الوتر وتر ماته دي شي متر ماته دل سو چې دا د بعض سلف قولو چې د شپې په لومبه حصہ کې د کله وتر وکړل ستا خیال دا چې اخره کې نشم پاسې دی اوس اخره کې پاسې دی او تهجد دی وکړل نو دا چلبو کې راوشي حدیث کې براشي ابو ابو الوتر کې چټ پکې منا لېګا چې څنګه پاس یو رکعت وکا یو رکعت او په لکه دا وای چې دا مې دا هغه دریو سره یو ځای نو اصلور شو نو وتر ختم شو نو بیا به تهجد پورا خپلو کې نو اخر کې به وتر وکي تاسو پیږئ په خبره بای سلف هم د دې قایل دي چې مخکې دې وتر کړی دی او را پاسې دی یو وسره وکا نو دا باغې سره زم شي چې بداله چې څونه خوبونه لري پکې کړی او بیا دا هغې سره څنګه زم کې نو نقل د وتر راغی شفعه شوه نو اخره کې به وتر وکړي نو څه وایي وی هل ينقذ وی نه اذا اوترت من اوله چې اول کې د وتر وکړل نو به جایز دی که نه فلا توتر من آخره نور د وتر پوره تفصیل به راځي ښه دې کې به دام راځي چې ټیم د وترو څه دی دې کې به دام راځي چې تعداد د وترو څه دی
یو رکعت دی که درې دي که پنځه دي دې کې به دام راځي چې قنوت په وترو کې د رکوع نه مخکې دي که رکوع نه وروسته دي دې کې به دام راځي چې دا قنوت په ټول کال کې دي که رمضان کې دي او که نصف اخیر د رمضان کې دي دې کې به دام راځي چې اختلاف په قنوتو کې دی اللهم انا نستعینو کې دی او که اللهم اهدنا دی نو دا ډېر لوی اختلافات دي په دې کې خپل باب کې به راځي انشاءالله شابه وبه قال حدثني عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دا کم بعض اسفار سدي د حدیبیه نه واپس را روان په دې حال کې چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه يسير معه او لا لیلا دا لیلا د هغې مخکې يسير سره ولګاوه رستو سره هم لګولی شوې خو هغې سره لګوه د شپې را روانو نو سوال وکړه در حضور پاک نه عمر بن الخطاب د یو شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورنه کړه ثم سأله د دا خیال و چې ووې نرېده نو فلم یجبه ثم سأله خیال یې ده چې ووې نرېده یا سوچ یې برابر نه دی ماته نو فلم یجبه نو قانون دار چې درې ځله د شي تپوس کولی چې څلورم ځل به نه کې قال عمر نو رسول الله مبارک مصروف په وحی په نزول کې شپه و دې ته نو خبر د په دا ګمان وکړه چې ما هغه مباحثه کړې ده نو ما نه جوړ خفه دی ثم قال عمر بن الخطاب ځان ته خطاب کوي ثقلت کا امک عمره مور در باندې بوره شه مور بوره کېدل د بچي مرګ ته وایي یعنې ستا د مور زوی دې مړ شي یا زه او یا بل رور مې خو دا ظاهر هغه خیره ده ما تاسو ته ویلي چې دا غیر اختیاري د خولې نه وځي د دې مصداق مراد نه یا عمر ځان ته خطاب کوي نظرته ډېره مبالغه دې وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بار بار رجوع دې وکړه درې کرته هر ځل در جواب نه درکوي قال عمر فحرکت بعیري اوښ مې مخکې که حرکت مې ورکړه او مخکې شوم د مسلمانانو نه او ما ویرېدم چې ما کې به قرآن نازلېږي ځکه ما حضور پاک سره ډېره مباحثه کړې ده اگر چې عصبیت دیني و په ما نشبت درنګ مې تېر نه کړه صارخا سمیتو صارخا سمیتو صوت صارخین دی اصل کې سمیتو صوت صارخین نو هغه فعل محذوف شو او صوتا محذوف شو صارخا مضاف الیه د صوت او د قایم مقام د مضاف شو یصرخ په مې اواز کاوه چې راشه قال ما نو دی وی قال عمر شاګرد ته وی وی ما قلت في نفسي لقد خشيت چې یریدم چې ما کې به قرآن نازلېږي فجئت رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم وسلمت عليه وقال قد انزلت علي الليله سوره دی ولې غوښته ځکه د بار بار تپوسونه وکړل نو حضور پاک هم پوه شو چې عمر جوړ خفه شو حالانکه رسول الله مبارک په وحی نزول کې مصروف و لهي احب الی مما طلعت علیه الشمس د دنیا د ټولو نعمتونو نه بهتر دی هغه دا دی چې انا فتحنا لك فتحا ولې بهتر دی ځکه دا سبب د فتح د مکې به اوس ګرځي دا به سبب د تکثیر د مسلمانانو ګرځي دا به د پیغمبر چې کوم د بعثت مقصد دی د هغې مصداق ګرځي د حضور پاک د بعثت مقصد قرآن خولی دی هسه دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه نو دا حدیبیه به سبب د غلبې د دین ګرځي انشاءالله ځکه ورته فتح مبین وایي مبین معنا څه مبین معنا ذو ابانه واضحه فتحه څه چې دی لکه دا واضحه فتحه ده دا پټه نه ده دا واضحه ده اوس به تاسو وګورئ چې څونه خلک به راځي ستاسو اخلاق به ګوري او قرآن به اوري او معجزات مسلمانېږي به او یا مبین واضحه کوونکې څه معنا مې وکړه واضحه کوونکې دا داسې فتحه ده چې حق او باطل به یو بل ته واضحه به کړي خلک ورته به حق ښکاره شي او دړادړ به راځي او مسلمانېږي به د دې د وجې نه وضاحت کوونکې به د حق شي اوسه پورې خو د مکې مشرکان تاسو ته د دشمن په نظر کتل نو ستاسو قرآن ته به توجه نه کوله او که قرآن به اورېده د نکته چینۍ په خیال به اورېده چې نقصان پکې راوباسو اوس به قرآن د تفحص په بنیاد واوري یاد وساته مولانا کومو کفاره چې قرآن په دې نه اورېدلی دی چې پکې شکونه راوباسو نقصانات پکې راوباسو نو دې ته خدای هدایت نه ور نصیب کړي او چا چې قرآن د تفحص په بنیاد چې وګورو چې دا حق دی او که نه دی وګورو چې یاره د دې مضمون څنګه دی ته څه وایي تفحص او طلب هغه ته الله ایمان ور نصیب کړی دی ورپسې شه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حدثت بعضه وثبتني فقال ابن عمر قبلة عنه عن عروة بن الزبير عن
بن محمد رضي الله تعالى عنهما وعن مروان بن الحكم يزيد احد المعنى صاحب خداو قدمات پریدا حدیثا زهری وی حين حدث چکل زهری سفیان تدا حدیث نقل کاو نو زهری وی حفظتو بعضه بعض حدیث میں یاد کړی دی د خپل استاد نه چې عروه دی چانه میں یاد کړی ما ته وګوره خپل استاد چې څوک دی عروه دی او بعد میں یاد نشو نو ثبتنی معمر نو زما بل استازم دی او بل دوست مم دی چې معمر دی څوک معمر نو بعد را طاقت کلک ما وید بعد خمیات شو بعد نه نو اگر لکه دوک او شاگردان یو قص د استاد سبق پوره یاد کیو نیمګړي نو د بل شاگرد سره تکرار وشي نو د تم پوره یاد شي وثبتنی را کلک یعنی رایات کما معمر بعض او دا چانا دا حفظت بعضه وثبتني معمر دا دوار دا عروان نقل کی عروان دا مسور میں مخمن نقل کی دا مروان اس مسور میں خمخ صحابی دے او مروان تابعی دے دا مروان روایت سے شو مرسل شو او دا مسور غصد لکا مستند نمونگ دا مروان اغا اسیرول وصر اغا حجت نگردو امرسل دے دا مسور اغا حجت گردو يزيد أحدهما چه مسور دے على صاحبه چه مروان دے قال ادوالوی خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشر فاصل الصواب من أصحابه ولما أتى ذا الحليفة قلد الهدية نجكم هدايا بوتل عمره کی هدیه بوتل فرض واجب دی عمره کی ساروی ذبح کول خو نه فرض دی نه واجب دی دا استحبابا بوزي سر چې کيو سړی عمره کې وداغې نه پس ګټ چيلې لاله مستحب دی نو قلد الهدية اميلون چولو او اغه ساروی چې واړوي لکه و دیبل ته ورواچو بیجه ته ولی نو چې کوم واړه ساروي د ګړې چیلې هغې لغاړه کیمیل ورواچي واشعره او چې کم اوخانی نو قب ولا زخمی کی وینه ته وبایي او د دې حکمتونو په کتاب الحج کې د پیو واحرم منها د حدیبیه احرام طلب عمره د غنا عبد الحلیفین میقات اهل مدینه وبعث الیک پیغمبر علیه السلام یو جاسوس له جاسوس تعین ذکر وجه پستر کو معلومات اخلي او دا د بنو خزاعه او د مکی مشرکان ته د اسلام پته نوا وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم غدير واشتد زينم دي أتاه عينه جاسوس وطراغي قال جاسوس ورتسوي إن قريش جمعوا لك جموعا جمع جمع دير داري دل راغون لكري وقد جمعوا لك الأحابيش أحابيش جماعات توي أحابيش چاہتا لكي دير جماعات أحابيش وي الأشتاط متفرق قوم والا اشتات سبانا متفرق وهم مقاتلوك وسوادوك عن البيت ومانعوك دعت في تفسير شو فقال حضور پاک امغ غدیر الاشتات کی ناس صحابہ سره مشورہ وکړه في اشيروا ايها الناس مشورہ را کې مال علی ایلی اترون سمو خیال دې پرون مې د دې حدیث مفهوم درته ویل دي تاسو کې مایل شم الى عيالهم بچو د دې خلکو ته وزراری هؤلاء او عیال خزو توي او منفل چې چاته سړی عول کوي عول رجوع توي خزه غلامان بچي او زراری خاصو بچو توي وړو ته الذين اغ خلق يريدون جدي اراده لري ان يسدون عن البيت څه مطلب دوی هم را جمع شوی دي دې په دې کورونو بورشو وای اتونا او کدی مونږ لرالل مونږ د دې په کورونو ورالل دوی الترالل د خپل بچو د عیال د دفاع لپاره نو څه شي دی الله ينصرنا جزاء مقدره ده سموي الله ينصر جزاء مقدره ده ولې دلیل سره دا کان الله د جزاء مقدر دلیل دی وان ياتونا دا کان الله یې ګوره جزاء نه ده قانون دار چې کوم دی جزاء مقدره شي نو چې جزاء په دې کم شی ولاړي هغه علت د جزاء مقدرې وي فإن يأتونا کدی مونږ د دې په ښځو په عیال ورلو دي رال الممتال ته دفاع دپاره د ښځو نو څه الله ینصرنا ولې دلیل سره وی کان الله قد قطع
الله محفوظ که جاسوس زمونږ د مشرکانو نه زمونږ جاسوس ورغی او ښه چکرې ولګولې او مشرکان پې پوه نه شو الله د هغه حفاظت وکړو زمونږ بمو کې قطع را جوده که څه که هلکه سالم را جوده والا هغې سر سره ولګوه فإن يأتونا كديرا للمنتا دا خذ بچو دفاعلا نو الله بدا من مددو کی وإن لو کرا نغلل نو ترکناهم من بپریدو دی لر محروبین شکست خوردا خش شکست باورکو خذ بچی بت غلامان کو وینځ بیکو قال ابو بکر یا رسول الله خرجت تخوت جنگ لخنيرا غلي عامدا لهذا البيت لا تريد قتل احد ولا حرب احد وتوجه له بيت الله متوجهشا فمن صدنا عنه چاچات من يقول قاتلناه او كمن نقل قبل عمر بوكو قال امزوا على اسم الله نو غدير اشتات نروان شو نو حديبيه تور سيدل ورپسې شاه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب قال حدثني ابراهيم بن شهاب عن عمه قال اخبرني ګورې دلته بیا هغه سوال لا دی چې مروان تابعي دی نو د مروان روایت مرسل دی خو موږ هغه حجت نه ګڼو مسور والا حجت ګڼو شابسې خبر واقعي ته وایي ها لما كاتب كاف الف كات زرتا بزربا اي الف لام جبلي کاتب معنا دواړو لیکل وکړل نو لیکل خو یو کس کړی دي او دواړه به متفق دي سهيل ابن عمر يوم الحديبية على قضية فيصل دمدي وكان فيما اشترط سهيل بن عمر أنه قال يأتيك منا أحد رابع نشتا تزمنا يو كس دي كي نشتا وبل دي كي بوس راشي أحد من الرجال سموي بس دي كي غويتير وتر وإن كان أجر كبدين ستاوي إلا ردته إلينا وخليت بيننا وبين واپس كيبم او خليت سمانا منتبه كمون وتضرر رسو غاق بمنك تخليه بو كرا دوزا من تخليه سمانا كمون وجنو مسلمان ديم بغاقنا كرا سون السخشان وابا سهيل ان يقاضي انكارو كسهيل جي فيصلو كي نبي عليه السلام سر الا على ذلك مگر فبل بنكي بديكي فكره المؤمنون ذلك وندانكو چې د دوی نه به راځي مونږ به ورکوو مونږ نه ځي دوی به نه راکوي او تخلیه به کوو زمونږ مخکې به یې ټکوي او مونږ بس خاموش ورته ناست شو وامتعدو او کلک شو صحابه سخت شو څه معنا مې وکړه چې دا شرط مو سخت شو وتکلموا فيه دې کې کلام وکړه نبي علیه السلام لا فلما ابا سهيل انکار وکړه سهيل چې فیصله وکړي علیه السلام در الا مگر په دې شرط به کېدی نه بغیر انکار نو کاتبه مکاتبه کو حضور پاک مبارک دوی سره فرد رسول الله صلی ابا جندل ابن سهيل يومئذ الى ابي سهيل ابن عمر دې قسم پرون ویلیدا یاد لري ولم يأتران غنبي اسلام احد من الرجال یو کس دسلو الا رده في تلك المدلك ابو بصير اگر که مسلمان بو وجاءت المؤمنات مهاجرات دې زمانه کې مسلمانانه خزراله نمکینا مهاجرات نو یو پکې څوک وا وخوا دا غټ کافر لوروا ام کلثوم د عقبه ابن ابي معيط لوروا عقبه پیژنې عقبه هغه چې حضور پاک له په مکه کې پشا هغه صلا اچول عقبه هغه چې د پیغمبر مبارک گریوان ته صادره چول او هغه له زور ورک مړی ورته تخنیق کړه خپکلو په ځمکه په درز راخ کو حضور پاک دا کونډه په ځمکه ولګي او عقبه هغه چې په احد کې د رسول الله مبارک باندې مضبوط غزار کړي غاخې شي کړي دا لوري مسلمان شو نو دا ممن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن خرج ممن سړینه دي مراسوک دي خزه وهي عاتق دا قريب البلوغ مراهقه وا دا عقبه دا لور ام کلثوم نو فجاء اهل درال دا خدای لوی سردار ولوا سوال کو د نبی رسول الله نه ان يرجعها اليهم كذا راکا خیر نور خزه منا کو دا شرط کې رجال دي خدای یو پکې راکا حتى انزل الله تعالى في المؤمنات ما انزل الله پاک آیت نازل کسنگره یا ایها الذين امنوا حاشیه کې رشتہ اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن لا والامتحان ولا چسنا خاون سره ورانه د تیرا تختې دلې دا د اسلام په خیال الله اعلم بإيمانهن څه مطلب چې ظاهر ایمان باندې تاسو نه خبر په امتحان ته والے بس باطن نه الله خبر فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار دي ته بنا واپس کوي ولې
ځکه دې وخت کې که د دوی خاوندان شته او مشرکین دی او دا مؤمن دي نکاح ختمه ده نه به واپس کوئ او شرط کې احد من الرجال قال ابن شهاب واخبرني عروة ابن شهاب وقتی چانه نقل کو سوچ کوا د ترنا او ترې د عروه نه نقل کو دلته بالذات د عروه نه نقل کوي چې عایشې بیبي د نبی علیه السلام قالت چې نبی علیه السلام کان یمتحلو آزمایش پې کو معلومات اخیستل چې رغبتا فی الله راغلی ده مسلمانه ده او که خاوند نه تنګه ده من هاجر من المؤمنات په دې آیت یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات وعن عمه بیازي هلته ابن شهاب د عروه بالذات کو بیا سر نه لاړ وی تره نه نقل کوي او ترې چا نه نقل کوي وایا عروه نه ورپسې شا قالت او عروه چا نه نقل کوي مسور نو مسور د عایشې نه چې بلغنا حين امر الله رسوله ان يرد الى المشركين بس وره ما ته ور دي آیت کې رسول داسې دي ها چې کما خضر راله دلته نو مهرونه واپس کې خدمه واپس کوي خو واپس کې مهرونه واپس کې مخکې دا کم ځای کې دي ان يرد الى المشركين ما انفقوا هغه چې دي انفاق کړی چې مهرونه علی من هاجر من ازواجهم په خپل بیانو وبلغنا ان ابا بصير فذكر بطوله دا ابو بصير واقعا بطوله ذکر کا ذکره دا ابو بصير دا واقع پرون مې ویل دا ورپسې شاه فترس دا هغه وخت کې دی او چې عبد الله ابن زبیر په مقابله کې حجاج د حمله اراده لرله نو دی عمره دی به هر کال عمره لته شاه مولانا صلی الله صلی الله نو بچو وته وی دی کې نشته رستو براشي چې بابا سخ کال عمره لمزه سخ کال اورو چې حجاج ابن یوسف راځي مقابله له دا عبد الله ابن زبیر جنگ کیږي مزه نو فقال هغه ورته ان سودت که زمانه شم د بیت الله نه جنگ جوړ شو صنعنا من بؤو هغه کما صنعنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه ساری به ذبح حکم سر به خملار نه واپس راځم خدا چا مرګرتیا نه کوم نه د عبد الله ابن زبیر او نه د حجاج فهل بعمره من حج دي وجنا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان هل ند عمره کړو په کال د حدیبیه شابه د مناسبت شو صنعنا چې تدیم وسره ها وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن معاذ بن الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه وقال ان في بيت هم دقه دخل فتنه زمانه کې اهلا سمانا نیت عمره او کو اهلا رفع الصوت او کو په تلبیه سره لبیک وي ها وقال ان في بيني وبينه رفع تحيلوا لرانا صلى الله عليه وسلم حين حارب كفار قريش بينه وكان قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه بس مناسبت واضحه دي مخ كده وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن نافع ان عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله اخبره انه دواړو نافع وی چې مال دو استادانو خبر راکا یو عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود دی بل سالم د عبد الله ابن عمر زوی دی او دواړه وی انهما کلما دی دواړو اخبراه دی دواړو خبر ورکو چې انهما کلما چې موږ دواړو خبرې وکړې خپل عبد الله ابن عمر سره د سالم خو پلارو نو سالم ورته وی او د عبید الله ابن عبد الله د هغه استازو دواړو ورته وی قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدث جوير ونافع چې بعد بچو د عبد الله مخکې تیر شو کنه هغه قال او عبد الله ابن عمر تلو وقمت لو د تمني دي یا لو د شرط کله وقمت العام لكان خير فاني اخاف بچ بعد بچي وته ويریګم چې بیت الله تبونه رس جنگ جوړيږي نو قال عبد الله ابن عمر وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم د مناسبت شو وحال حائل شو كفار د قريش دین البيت په حدیبیه کې فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق حلقه وقصر اصحابه بعد مرګرو قصر وکړ تو حلقي سو قصر اشهدكم اني اوجبت عمره فإن خلي بيني وبين البيت تفتو أو كحيلول لا بيني وبين صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار ساعة ثم قال بيوي ما أرى لنبي نمشان ده حج وده عمري مگر ياو حج عمره خو يو شی دی زه د دواړو نیت باو کما که ته وایې حج عمره کې خو ډېر وفاق دی ځکه حج کې خو مینا شته عمره کې نشته حج کې مزدلفه شته عمره کې نشته حج کې عرفه شته عمره کې نشته حج کې جمرات طواف زیارت نه شان په احرام کې شان په چا کې په احرام او په ممنوعات د احرام کې اشهدکم انی قد اوجبت حجه مع عمرتي د قران نیت یو کو
فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا. دې کې به تفصیل راځي چې قارن به څو طوافونه کوي څو به سعی کوي. خو دلته به مختصر جواب وکړم. دې کې د یو ورځ سبق دی پکې ته رستو. طاف یو طواف یو کو یو سعی د طواف زیارت والا یادوي. هغه طواف یادوي چې سړی پې حلالېږي. کوم یو چې حلالېږي حتی حل منهما جمیعا د دواړو نه حلال شو په هغه یو طواف. د ړومبې طواف نه دی مراد اخو د عمرې دی کوي به. دویم نه دی مراد طواف قدوم اب هم کوي د عمرې طواف به هم کوي ځکه د دواړو نیت یې کړی دی. طواف قدوم مسنون دی اب هم کوي خو په هغې حلالېدي نه چې په کوم به حلالېږي چې د حج نه فارغ شي طواف زیارت. د ورپسې شه صدق حدیث وګد ما ته پرېږده. نافع وایي چې خلک یتحدثون دا خبرې کوي چې ابن عمر اسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر د پلار نه وروسته مسلمان شوی دی. لكن عمر يوم الحديبية ارسل الیک عبد الله ابن عمر دا زوی الى فرس له عند رجل من الانصار. وورشي یو انصاري ځان کې سره زما فرس دی یأتي به چې عبد الله ابن عمر په هغې راتلو کې لیقاتل علیه که جنګ جوړ شو چې په جنګو کې کفارو سره. او بل ځای کې راځي وی دی له لېږلی چې ته ورشه خلک د حضور پاک نه ستاو دی چې څه کوي نو دواړه به یې ورته ویلي که نو مې اسرا ولا جنګ کېږي که خیري دی خو تیار تابعدارو. او ام ته وګوره چې حضور پاک نه خلک سله تاو دی. او نبی علیه السلام یبایعو الناس یا یبایعو بیعت ورته کېده عند الشجره یا تحت الشجره. او عمر ته په دې پته نه وه فبایعه. نو عبدالله ابن عمر بیعت وکړه. نو ګوره بیعت د حدیبیې پلار نه مخکې کړی د اسلام نه ګورې. ثم ذهب الى الفرس وجاء به الى عمر وعمر يستلئم للقتال. زغره برابر ولد قتال د پاره که ته وایې دا قتال خو نشته نو څنګه کوي نو به دا خو تیار تابعدار دی. فاخبره خبر یې ورکړه چې نبي اسلام یبایع تحت الشجره. قال فانطلق فذهب معه دی بصر الله حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نو بیا زوی او پلار زوی بیا دوباره موقع فدا هغه شی دی چې تحدث الناس ابن عمر اسلم قبل عمر. وقال هشام بن عمار هشام بن عمار يحدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري لا بل سند قال اخبرنا نافع بن عمر ان الناس كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه تفرقوا فاروق ونود الشجر فصور الشجر كي فاذا الناس محدقون بعد خلق راته د نبي عليه السلام. فقال يا عبد الله انظر ما شان الناس قد احتقوا برسول الله صلى الله عليه احاطه کړی دا الکه پوهېږې تطبیق مې راته وکړه که نه. فوجد أما عبد الله بن عمر ذي خلق يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع ورپسې شه. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال سمعت عبد الله بن ابي عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وكنا معه وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروه فكنا نستر. مونږ به پرده کوو حضور پاک د اهل مکه او نه دا د عمرة القضا ذکر کوي. د چا عمرة القضا چې هغه دروازې تېرې کړې دي. لا یصیبه احد بشیء څوک یې په کاڼي ونه دي بشیء کاڼي غشي مونږ به ته ګیر چاپېرو. نو که ته وایې چې د دې مناسبت څه دی مناسبت دا چې دا د عمرة القضا واقعه د عمرة القضا د حدیبیې د عمرې قضا وه. شابه زین صلى الله عليه وسلم فرمائي حسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن الصابغ قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت أبا حسين حسين ندي حسين تكتب قال قال أبو وائل وي لما قدم چراغ سهل بن حنيف السفين الک سفين مرته ویلو کنه نو اتیناهم ورلو سهل بن حنيف د دنیا ورل چې معلومات ونستغفره طلب د خبرم کو یعنی معلومات واغشتل نو دې ډېر زیات خفاو. فقال اتهموا الرأي خپل رأي متهمه کې چې زمونږ رأي خرابه ده. تهمت د چا تهمت د نقصان په لګاوي تهمت د خطای په لګاوي چې زمونږ رأي خراب ټیک نه ده.
بالکل خطا ده د چا هم د علي هم د معاویه دواړه خپل استنباط کوي اجتهاد کوي دواړه خطا دي ولې جنګونه کوي غصه او غریب دا ولې دا خبره کوي مولانا شابسې غصه او چې څوک د علي ملګري دي په دې رای کې په دې اجتهاد کې دام خطا دي او چې کوم د معاویه ملګري دي په دې اجتهاد کې دام خطا دي قتال وشو بله دنیا مړه شوه اوس څه وایي فلقد رأیت دا د غصې د وجې نه ګورې وایي اتهموا الرأي رأی معیوبه وګڼئ متهم بالعیب یې کې چې زمونږ دا رأی ټیک نه ده دا متهم بالعیب د اجتهاد مو خطا دی فلقد رأیتنی ما ځان لیدلی دی یوم ابي جندل دی مناسبت د باب دی یوم ابي جندل څه معنا شابه یوم فرار ابي جندل یا یوم ارداد ابي جنبل چې واپس یې ما ته ګوره وی هغه وخت زمونږ رأی څه وه هغه وخت چې پیغمبر مبارک ابو جندل ورکو زمونږ رأی دا وه چې جنګ کو ابو جندل چې کومې جلاګانې کولې مونږ نه شوټینګېدې او حضور پاک واپس ورکو دا شرط مو بالکل نه مانه مونږ وایو چې دا شرط ونه منې مونږ دې ټول مړه شو خو چې دا شرط ونه منلی شي او هغه غریب د 1400 صحابو نه استغاثه کوله چې ما بچ کړې د 1400 صحابو ته املا وخوله دې زخمونو ته وګورئ ما بیا واپس ورکوې وایي دغه وخت زمونږ رأی څه ووایه چې جنګ وکړو دا شرط ونه منو دا صلح ونه شي هغه وخت زمونږ دا رأی وه لیکن وروستو پته ولګېده چې زمونږ رأی ټیک ونه خطا د چا رأی ټیک وختل ان مع العسر یسرا تکلیف راغی خو راحت فتح مبین شوه هغه وخت زمونږ رأی مونږ ته ښه ښکارېده خو هغه ټیک نه وه او د پیغمبر خبره ټیک وه دقه رنګې دلته هم زمونږ رأی ټیک نه ده او قتال نه دی پکار فلقد رأیتنی رأیت نفسی پر ورځ د ابو جندل اضافت نه ادنا ملابست نه دی وی که طاقت مې لرلی شو چې رد کړم په نبي علیه السلام امره دا صلح د پیغمبر لرددتو لیکن مونږ دا طاقت نه ولې والله ورسول اعلم مونږ خو نه پوهېږو الله ورسول عالم دی خلاصه شوه نو هلته زمونږ رأی څونه مونږ ته صایبه ښکارېده درسته نه وه نو دلته هم رأی صایبه نه ده د قرآن و سنت خلاف دی قرآن و سنت وی قتال مه کوئ تاسو یې کوئ دا د درې د مولانا غصې اخیستلې ښه نور معاویه وی زما رأی صایبه ده د قرآن و سنت مطابق ده ولې یو بادشاه قصاص نشي اخیستی اهل د خلافت څنګه لري علي وی زما رأی صایبه ده ولې ما سره خلکو په زور بیعت کړی دی معاویه باغي دی عیاذا بالله نه پوهېږې په خبره د دې غوسه دی ځکه د یاره د خپل سوچ دی دویم څه وایي دویم واوره اوس وی د حضور پاک زمانه کې چې به سخت کار او په اوږه به م توره کېښوده نو الله به مونږ ته اسان د دې تورو په ذریعه د بدر جنګ څو سخت و که نو مونږ ته الله اسان د احد جنګ څومره سخت و چې هغوی ناګهاني حمله وکړه زمونږ خپې وخوی دی دنیا شهیدان شو لیکن توره مو چته کړه فتح مونږ له خدای راکړه د خندق هغه څونه سخت و فتح مونږ له خدای راکړه او دلته په اوږو باندې تورې پرتې دي او یو سوړه بنده و بله کولاوي څه چل کېږي یو بنده و لکه حکمین مو مقرر کړل چې جوړه به وشي بله کوله وشه خوارج راووت تاسو پوه شئ په خبره که نه مخکې ده وما وضعنا مونږ نه دي کېښودلې تورې خپلې په اوږو خپلو په اولو خپلو د یو امر د وجې نه یفزعونه چې مونږ په فزع او په هیبت کې اچوي سختي یشق علینا الا اسهل مگر دې تورو په مونږ اسانتیا راوستې ده خو د الله په توفیق هغې امر ته چې مونږ یې پېژنو چې فتح ده مونږ له خدای فتح راکړه باسان قبل هذا الامر د دې قتال نه مخکې دلته مونږ له خدای پاک تورې م کېښودې مونږ ته فتح رانکړه ما نسد مونږ نه بندو د دې فتنې نه یو سوړه الا انفجر مگر اوبه راباندې سیلاب راباندې راپورټ کېږي خو خصمه د بلې سوړې نه ما ندري کیف نأتي له سیلاب د هلاکت څه وسره یو غم نه دی دا ولې دا پیغمبر ویلي چې کله زما امت کې توره کېښودلي چې قیامته پورې به عثمان شهید شو بس د هغې د وجې نه دا فتنې جوړې شوې ورپسې شه ها رضي الله عنه مناسبت د باب دا دی ښه چې لقد رأیتنی یوم ابي جندل شابسې صلى الله
سپږې مې په مخ را بېدلې. ها قال أيؤذيك هو مرتين؟ قلت نعم. قال فاهلك واصوم صدقة يبن وأطعم ستة مساكين وإن أولت نسيكة. نسیکه ذبیحې ته وایي. ذبیحه په اعتبار د ما یکون ورته وایي. ها وی لا ادري بأي هذا بدأ. په حضور پاک دا صوم مخکې کړی دی که طعام او که نسک. موږ هم وایو دې کې خیار دی تعالی ترتیب پکې نشته. ها وبه قال حدثني محمد بن هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا هشيم بن ابي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عزة رضي الله تعالى عنه ومن كان كل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون. موږ محاصره کړې وه زموږ مشرکانو. دا یو لاره کې یو ځای وه خو زموږ کې سفر د حدیبیې دی ځکه یې حدیبیه وایي. دا د حدیبیې ځای نه دی. دا په لاره کې خالد ابن ولید هغوی تو شوي یو ځای کې. ها ولې مخکې تېر شو که نه چې حدیبیه کې خو یې په ده سر نه دی خریلی په لاره کې پې خریلی ورپسې شه وفره ویښته مې ولوې نو سپږې را پرېوتې په مخ زما نو تېر شو په ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ایوذیک همام رأسک ما نعم قال وانزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بس بکو مولانا دا ترمذی جلد اول مخکې کا نن د سبق لګران دی ممکن نه چې همدا یو ووایو. ترمذی